نن نه 15 کاله مخکې په دې نریاب کې یو بزرګو زه نریاب ته تلم دعا ته ورغلم دی په اودس ناست اودس یې کړ یو سړی وله راغی وی جي پاکستان جوړېږي ویل پاکستان څه مطلب دی ویلې دا پیرنګیان به لاړ شي او د مسلمانانو حکومت به شي ویلې ښه سوچ کولو ویل بچیه داس چل دی چې د دې ملک په مسلمان مې اعتبار نشته دا قوم به بیا د پیرنګیانو ارمان خلکو ته وروي اوس یې وروستو که نه دلته یو ړوند دی په دې سړک ځي او راځي سهار ځي او ماښام واپس ځي نو یو ورته آواز وکړي چې انګریزان دی پې آواز وکړي پړندو سترګو وي شهزادګان انګریزان وي شهزادګان نو د انګریز ارمان دې قوم خلکو ته وروست دې حکومتونو د پیرنګي ارمان خلکو ته وروست ځکه چې پیرنګي تا څه له ورکوړو څه یې کړي خدا دې وي چې دا کافر دی که نه او دلته قانون د پیرنګي دی نو پیرنګي لرې کوو او قرآن ازادو نو پیرنګي لرې شو او قرآن سره څه چل کې اوس قانون دې هماغسې د انګریز ساتلی نو تاسو به وایئ چې جاسوس جوړولی شي اخو امریکې والا جوړوي او روس والا یې جوړوي او انګریزان یې جوړوي جاسوس جوړولی شي بالکل منډه به کوي چې دا دی لا څه وایي راشي تاسو په دې ارباب لنډۍ کې وګورئ دا تاسو سره یو میل کې جوخت یو کلی یو هلک دی هغه جهاز جوړ کړی دی د سوزکی موټر د انجن یې پکې لګولی دی او میاش کې یو ځل والوځئ په دې ټول پېښورې ګرځئ دا ټوله دنیا تماشه کوي دا جخت ایرپورټ نه د الوتو اجازت والی او د هغې اواز ټول خلق پیژني بس پاس ورته ګوري او دی پکې سوري او چلوي او پاسې الوځي دا لنډی نو عرض مې دا دی چې هم تا او ما غوندې انسان دی او دماغ یو شي ته متوجه کړي دي او د سوزکۍ انجن نه جهاز جوړ کړی دی او پاسې الوځي نو زما عزیزانو انسان ته الله پاک دومره کامل عقل ورکړی دی چې هر شي ته متوجه کی نو هغه کار پې کولی شي دا وګوره دا د بجلی پکې دا اوسپنه ده د دې اوسپنې دا دومره ښه هیئت سره شی دا چا جوړ کړی دا انساني عقل جوړ کړی دا بله په ګوره چې د شپې تا ته رڼا کوي دا چا جوړ کړی دی دا انساني عقل جوړ کړی دا ورسک او توربیلې ډیمونه چې نن ټوله دنیا پې رڼا ده دا چا جوړ کړی دی دا انساني عقل جوړ کړی دې له ملایکې نه دي راغلي او نه ورته پیریان راغلي انساني عقل دا جوړ کړی دي چې دا اوبه دي او دا دلته ډیم جوړ کا بیا به دې ته سرنګ جوړ کې او لاندې به ورته جنګنیټرې ولګې او اوبه به پرې راځي او دا جرنده وګورئ جرنده چا جوړه کړې ده اسمان نه را پرېوتې ده جرنده خو به پېژنئ که نه نور خو په شد بد نه یئ نور خو والله یعنی په خبره نه پوهېږئ جرنده وګورئ تاسو خو لیدلې ده اوس دا د چا عقل دا سوچ کړی دی چې بای د کاڼي نه داسې یو ګول شی جوړ کړي او بیا د پاس نه د ولو یو توره غوندې ولګوئ او لاندې ورته سرخ جوړ کړي او اوبه به راځي دا سرخ به تاوئ او پاس پې چې دی د کاڼي هغه شی به تاویږي او
د پاسه ته د غنمو بوجه ورا چوریو وړه غوندې پرنالي هغه د جران د خلک غورځيږي او وړلاندې غورځي دا چا جوړ کړی دی خو انساني عقل جوړ کړی نو هغه کم شی دی چې انساني عقل ورته متوجه کی او دې به اونکړي نو هر کله چې انساني عقل دا نن وګورئ آسمان ته چې راکټي الوزي دا چا جوړ کړی دي انساني عقل جوړ کړی د سپوږمۍ ته چې کوم راکټ رسي او بیا په سپوږمۍ د پاسه ګرځي دا چا جوړ کړی دي دا انساني عقل جوړ کړی نو دا دومره لوی لوی ماشینرای دا تماچا وګورئ دا چا جوړه کړی دا انساني عقل جوړه کړی بیا دومره غوندې کارتوس دی پاغي کې دا پټاس چې دی دی پټاس سره هغه میخ ټکوالو سره چې لا رستون هغه پټاخې له ټک ورکي او هغې کې دننه اور لګي او هغه اور لګېدو سره ګولۍ په دومره تیش باندې وځي چې د سړي نه بوټه وځي دا چا کړي دي خدای انساني عقل کړي نو عرض میں دادے چې په دې کائنات کې واحد مخلوق هغه انسان دی چې ارشی ته متوجی کی نو هغه کار دی کولای شي د زده کولای شي صرف دی وخت کې د انسان عقل دین ته چې متوجی کی نو بیا لالاګان دي بیا پټکی نه پوي په باب د دین کې بیا دوی لالاګان دي پیس نه پوي د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې کم شي ته د به تمام اجزائه متوجي شي هغه کار دی کولی اوس دین ته د به تمام اجزائه متوجه نه ده د دغه وجه نه د دین زده کولای نشي نن په پاکستان کې وګورئ دین ته تمام قوم متوجه نه دي تمام قوم صرف आवाज د اسلام او د دین په پاکستان کې کتا سو اوري نو دا صرف غرض د پاره با اوري یو خپل مطلب د پاره با اوري تاسو دی قوم دھوکا کولو د پاره با د اسلام आवाज واوري حقیقت کې اسلام د دې خلقو پړه کې نشته اوس په ملک یو آرډیننس صدر صاحب کړه چې بھئی دیت باور کوي د ایکسیډنٹ په کیس کې څنګه دیت باور کوي کم سړی چې ایکسیډنٹ وکي نو هغه به 1,70,000 روپۍ چې ده ادمړي وارثانو ته ورکړي اوس تاسو په ایمان وای چې په دې ملک کې غله ډیر دي او کا ایکسیډنٹ کیسونه ډیر دي ها نه ټول وای نو آرډیننس خو اول هغه جرم د پاره پکار دی چې د کم جرم ټول ملک په لپیټ کې دی ټول ملک نو چې ټول ملک د کم جرم په لپیټ کې دی هغه جرم د پاره آرډیننس نشتا او چې کم جرم په کال او شپږ میاشتې کې چرته یو ځل اتفاقی وشي هغه جرم د پاره تا آرډیننس کوي نن
اس کور محفوظ نه ده، دکان محفوظ نه ده، موټر محفوظ نه ده، لاره محفوظ نه ده، ستا دا جیب محفوظ نه ده. په دې پیښور کې پټانګو کې ګڼکپان ګرځي، بوډا رواني، بابا راځه چرته ځې؟ راځه پیدا رواني. بوډا ځان سره کېنی، دوه ګڼکپان ته دائیں بائیں کېني. بوډا چې په ځان پوهېږي بیا په جیب لاسونه منډلي او چې سي هغه یې تیویستي. ښه ده بوډا دلې کوشه نو مونږ په دې لار ځو. بوډا چې کوشي چې ټانګه ته لاړ شي چې په ځان پوهېږي بیا والا کور وران کړي. په موټرو کې ګڼکپان ګرځي، درته به موټر ودرئ، اله ماما کېنه کوم خوا روانې؟ مونږ تش روان یو. په دې لنډۍ کې یو زما اشنا کابلی نه راتلو راکېنولو، چې راکېنولو ډبګری ته چې راورسېده خپلو کې په یو بل را باندې که بکواس مه کوه، ته بکواس مه کوه، بکواس مه کوه. پس ټوسې جوړ کړه، په چل کې د جیب والو 15,000 روپۍ ته ویستې، ډبګری کې کوس کو چې رانداز ته دلته را رسېدو ماته ما سره خو په لاره دا چلو شو، رانه 15,000 روپۍ چا وویل؟ څوک ویل؟ په موټر کې ناست. موټرو کې ګڼکپان، په ټانګو کې ګڼکپان، په دفترو کې ګڼکپان، په لوی لوی کرسو ناست ګڼکپان، وزیران ګڼکپان، حکومت ټول ګڼکپ. نو هغې له لوی اډیننس چې دی هغه د لاس پرې کولو په کارو که دا اډیننس د اکسیډنټ د کیس په کار. بیا تاسو خدای پیژندلی ډېر خدر سره کی اوږې پورې روټۍ نصیب بم انشاءالله ستاسو نه کی. 80 روپۍ کیلو اوږه شوه. مونږ په دې جومات کې طالبانو په دې جومات کې نو اوږه او سور مرچکی شین مرچکی به موټه کولو، هغې سره به م سړې وظیفې وخوړې، بیا به مدرسې ته سبق ته تلو. اوس ته ووایه چې جي زه غریب یم گزاره بکم. نواز شریف ویلي دي گزاره کوئ یو ترکاړي خورئ، ترکاړي خورئ، خدای دې دا خویه مخ وه دغه ده. اوس خو اوږې سره که څوک روټۍ خوړل غواړي والله که ورته نصیب شي. اوږه په 80 روپۍ کیلو، دا آسمانی قهر دی ستا په ملک که نه؟ آسمانی قهر. نو نن به اوږې او مرچکي سره هم تا ته روټۍ نه نصیب کېږي. بیا په پاکستان کې درباري ملیان کېنولي دي، د هر حکومت تالی سټ او د هر حکومت مخکې جارو والو والا هغې پې بیان ورکو چې دا اکسیډنټ کیس تاوان چې دی ډرایور دی نه ورکوي، مالک دی ورکوي. تا خدای په غبرګو سترګو ړوند که چې ړوند شي. اکسیډنټ ډرایور وکړو، سړی ډرایور مړ کړو، تاوان به مالک ورکوي. قرآني قانون دی ولا تزر وازرة وزر اخرى، چې د یو ګناه به بل ته نه په سر کېږي. نو جرم چا کړی دی او تاوان به څوک ورکوي؟ درباریانو بیا ولا وجم راوویسته. لکه څنګه یو درباري بې نظیرې سره ناستو، هغې به چې څوک ویل بیا دا ملایکه چې ده. اوس هغه درباریان دوی سره ناست. نو عزیزانو عرض مې داو که په دې ملک کې دروغ نه وایي او په ایماندارۍ په خپلو عزایمو کې رښتیني یئ، نو اول اډیننس په ملک کې د لاس پرې کولو پکار دی. اول اډیننس او یو لاس چې د غل قربان شي، یو لاس په خدای قسم که په دې ملک کې بیا د غلا نامه څوک وایي.
نو قانون دی راوستو اغا دینن دی راوستو نو د خوار په زوی دی ټیپ کړو چې ډرایور د خدای سپیره او د خدای خوار او 1200 روپۍ تنخواه وي نا غریب خدیرونی و لکه داس وګوره یو بل فیصله شوی نه ته په شرمونو دوی شرم نه شرمې دلی یو بل فیصله شوی ده چې دا توري شیشې چې لګېدلې دي موټرو ته او لارو ته او سوزکو ته دا قانونا جرم دی دا لړک پولیس ته آرډر وشي چې توري شیشې لړک پولیس ولاړ دي سوزکه پیراغه چې توري شیشې لګ قانون د لاس کې واغستو رانی سي هله پندت نه وی وجلې صاحب تانه ته بوزي صاحب رشکم سوزکیم ته بند کی سړی حوالات کې واچي څه چلے کړی جی توري شیشې لګو پندت جواهرلال نهرو د مړ کړو هغه پیش کړه هغه ته حوالات ته ولګي توري شیشې لګولې دیکھو وګوره استاد تمام وزیرانو د موټر شیشې توري دي کنه دي ها نو دا فیصله د ملک او فیصله د قانون یوازې په سوزکی والا مرمری باندې حاوی کیږي دا د ملک په وزیرانو ولې حاوی نه ده پزان د چیف منسٹر د موټر شیشې وګورئ توري دي د ټولو وزیرانو شیشې وګورئ د موټر توري دي څومره چې ځان سره خزه په موټرو کې ګرځي دا غوي شیشې وګوره توري دي د تمام سمګلرانو د موټرو شیشې وګورئ توري دي اغیله پولیس نږدې نزي او خوار غریب رونیو هغه سوزکی موټر شیشې توري دي هغه جیل ته ننواستو قانون جی پار چابئی کدی نه پس زه خبر شم چې کوم پولیس والا غریب شیشو والا رانی ولې ده او معتبر شیشې موټر سپینه نکړي نو بیا به دا پولیس هم د ځان تماشا و چې دا تاسو صرف غریب ته پاره تاسو په غریب باندې دا د ملک قانون حاوی کوي معتبر د پاره بنئ اوس کدوی لاس اډیننس پاسم کو تاسو بګورئ غریب مورمړې چرته جمعات نه کېړای پټی کړي اده زن طلاق بچي برانی سي لاس پتی غوس تاسو خیال راغی چرته چې دا سرب او غټ غلا او کرور پتیان دال باروزي اوس چوزي دی جمعات نه او د چوک تورشي او صدر طرف ته تاويږي